حدیث بیانوم بیا خپله خبره راغلم. خبره دا ده چې کله بني اسرائیلو د خپل وخت له پیغمبر حضرت شمعون علیه السلام څخه مطالبه وکړه چې وموږ ته بادشاه را مقرر کړه، موږ د دشمن مقابله وکړو. نو بیا پیغمبر د هغه شمعون علیه السلام الله پیغام و بني اسرائیلو ته ورکړي، تبارک و تعالی ستاسې دپاره طالوت بادشاه مقرر کړ. بني اسرائیلو اعتراضات شروع کړ، اوبجیکشنز یې وکړ چې طالوت موږ په حیثیت د باچا نه تسلیمو. ولې؟ یو دا چې د ده قبیله نشته، بې قومه سړی. دویمه خبره دا ده چې له ده سره مال و دولت نشته. الله تبارک و تعالی څه ورته وایي؟ ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم. الله ورته فرمایي چې الله ستاسې دپاره طالوت بادشاه منتخب کړی دی. دوې وجې دي الله په دا آیت کې بیان کړي. د خدای کلام دی په قرآن کې الله فرمایي وزاده بسطة فی العلم والجسم. د په جسامت کې هم الله تبارک و تعالی و ده ته قوت ورکړی دی او په علم کې هم قوت ورکړی دی. په دغه دوو شیانو باندې چې د ده سره علم ورسره او جسماني طور مضبوطه دی، نو په دا وجه دی پر دې باندې باچا. نو د دې آیت له رویه دا معلومه شوه چې د بادشاه چې کوم خصوصیات دي، په هغو کې دوه خصوصیات دا دي چې یو به علم ورسره او بل به جسماني طور مضبوط وي. اکثره ځوانان او یو نیم خو الحمدلله زما شاګردان هم په دا صفو کې ناست دي، د علم سره هم تعلق دی او د سپورټ سره هم تعلق دی. نو بسطة فی العلم والجسم والا معامله دلته په دواړو باندې راځي. نو خبرې مقصد مې دا دی تاسو چې د کومې شعبې سره وابسته یاست، ستاسې چې کوم جسماني ورزش کوئ، خپل جسم مضبوطه کوئ، پریکټس کوئ فټنس دپاره، نو که په دا کې تاسو خپل نیت برابر کړئ چې زه فټنس کوم د دې دپاره چې الله ماته ښه قوت راکړي، د الله عبادت وکړم، د الله اطاعت وکړم، د الله د لارې کارونه وکړم، دغه سپورټ زه په ذمواري درته وایم چې بیا به دا ستاسې عبادت. ولې؟ حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي المؤمن قوي خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر. د الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو قوي یو مضبوطه مؤمن دا د الله په نزدیک تر هغه کمزوري مؤمن بهتر دی. وفي كل خیر، د هر خیر په کار. یو طاقتور مسلمان دا د الله تر یو کمزوري مسلمان خوښ. نو ستاسې دغه عمل دا تاسې چې د روزانه پر بنیاد باندې لګیا یاست، نو که سړی نیت ورته سم کړي نو موږ د دغه حدیث مصداق هم تاسې ټول راځي. که سړی په دا نیت کړي چې زه به له تربره سره سیالي وکړم، پلاني ته به ورشیم، پلاني ته به ورشیم، بیا غلط. نو نیت سم کړي، کنسپټ چینج کړي، کنسپټ کلیر کړي، دا هم د عبادت. ځکه چې دین اسلام کې داسې حصه نشته چې په هغه کې د عبادت پهلو نه وي. نو په سپورټس کې هم د عبادت پهلو شته چې سړی نیت ورته برابر کړي. معمولي کیسه یې مه بولو، صرف خپل نیت برابر. نیت چې مو درست کړي انشاءالله دغه د اجر، د ثواب او د جنت تلو لاره به بیا موږ د سپورټ د لارې پیدا کړو. نوره خبره به امین الله صاحب درته کوي. موږ یو کنونشن اعلان کړی، په هغه کنونشن د دعوت په سلسله کې تاسې ته هم راغلي. د دعوت تفصیلات څه دي زه یې نه بیانوم، ځکه که ما بیان کړو نو امین الله صاحب بیا څه شي وایي. الله دې پر ویلو اورېدلو د عمل توفیق